د باجوړ د ابو هوا چې کومه ده د زیتون دپاره ډېره زیاته اهمه ده. دسمبر نه واله تر د فروری پورې دته کم پیریډ میلاو شي د کم ته چې ډارمنګ سي و آرام وي کله چې دې ته د آرام پیریډ میلاو شي نو دې باندې به لکه ګل راځي او د ګل د راتلو دپاره انتهایی ضروري خبره دا ده چې د دپاره د 10 نه واله تر د -2 ډګري سنټیګریډه پورې دته ټمپریچر میلاو شي. نیو مرج ایریا چې زموږ څومره دی هغه کې به دا ماحول میلاویږي زیتونو ته څنګه چې باجوړ کې هغوی ته میلاو شوی دی. कि हमने एक सर्वे किया आलिम एक्सपर्ट था, उसने कहा कि बाजावर जैतून के लिए इतना फेवरेबल है जितना कि स्पेन और इटली है. तो हम खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने हमें एक स्कीम दिया. स्कीम का नाम था ऑलिव प्रोडक्शन एंड प्रमोशन एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बाजावर. इसके थ्रू हमने काम किया है. उसमें 2 कंपोनेंट थे. जंगली जैतून है उसमें पैवंदकारी ग्राफ्टिंग जो हम कहते हैं कलमकारी करना है और दूसरा आर्चर लगाना है. उसके थ्रू हमने कोई 2,50,000 हमने जंगली जैतून की पैवंदकारी की है और कोई 150 एकड़ पे हमने बागात लगाए हैं. कम چې موږ سره په باجوړ کې آلریډي اویلیبل ځنګلي زیتون دي. د هغې چې موږ سره کومه هغه انیشل ډیټا راځي نو په هغې کې زموږ سره د ګرافټ پرسنټیج څه د 80 نه واخلي 90%. چې دلته د اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ باجوړ سره یو اولیب ایکسټریکشن یونټ هم دی. نو زمیندار په دې ورځو کې خپل فروټ پیکینګ کوي بیا په دې ماشین یا د دې یونټ په ذریعه باندې د زمیندار لپاره تیل وباسو. چې کوم ځنګلي زیتون دي د دې چې کوم د میوې د ورکولو کوم دغه دی هغه ډېر زیات لیټ دی. یو هغه دی چې په دې باندې موږ امپرووډ ویرایټي راوړو په دې باندې ټاپ ورکینګ وکړو ګراف پې وکړو نو هغه ویرایټي چې کومه ده په 5-6 کال باندې دا میوه ورکوي. بله دا چې کوم قدرتي زیتون دي د دې دانه وړی په دې کې چې کوم آیل کنټنټ دي دا کم دي. چې کوم امپرووډ ویرایټي دي کوم چې موږ د سپین او د ایټلي نه راغوښتي دي میډل ایسټ نه هم راغوښتي دي نو په هغه کې آیل کنټنټس هم سیوا دي. بلکې دا موږ د مختلفو مقاصدو لپاره پروسس کولی شو. او د باجوړ زمیندار ته د دې پیدا داره چې د زیتون نه به د دوی آمدن یو په 10 بلکې یو په 20 به د دې آمدن ښیي.